د 90 سکند سره زم همیرا اور دنن مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل عاصم منیر خیبر پختونخوا سیلاب متاثره علاقو دوره کړې ده. هغه د بنیر، شانګله، سوات، باجوړ علاقو فضایي جایزه اخیستې ده او خلکو کې امدادي چکونه هم تقسیم کړي دي. بلخوا د پاکستان کامیاب سفارتکارۍ په نتیجه کې د پاکستان او امریکای تعلقات نور هم مضبوط شوي دي او ټول دنیا د فیلډ مارشل عاصم منیر کامیابه ډیپلوماسي منلې ده. د لړ بین الاقوامي جریدې واشنگټن پوسټ هم د پاکستان سفارتي مهم اعتراف کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چین او افغانستان بهرنیو چارو وزیران د شپږمې درې ملکی دستوري کې ګډون لپاره کابل ته رسیدلی دي. پاک فضائیه د ګلګت بلتستان سیلاب ځپلو علاقو کې لوی کچ فلډ ریلیف آپریشن ترسره کړی دی. C-130 تیارې په ذریعه 2 ټنه راشن، دوایانې او نور ضروریات سامان ورکړي دي. بلخوا صوابۍ کې د کلاؤډ برست د وجې د مړه شوي خلکو شمیره 1 ته رسیدلې ده. په دې حوالې سره ریسکیو 112 سرچ آپریشن 3 ورځې هم جاری دی او ملبې لاندې کسانو راوستلو هڅې کیږي. ګوهاټ کې د یو جایداد د 3 مختلف کسانو په نوم د انتقال په اړه د شکایت لمخې خیبر پختونخوا انټي کرپشن ادارې سب رجسټرار او کمپیوټر اپریټر گرفتار کړي دي. انسداد دهشتګردي عدالت د GHQ کیس په شمول 9 مې 12 مقدماتو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو عمر ایوب، شیبلی فراز په شمول 14 ملزمانو د ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. په ټول ملک کې د اگست 22 نیټې پورې د بارانونو پیشنګوئی شوې ده او په دې سلسله کې NDMA هاي الرټ هم جاری کړی دی. دا تر دې د مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.